کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په للمه ګل آباد کې دی وخت کې موجود یم دا مین سړک دی ښه خو دا کلي چاته په نظر نه راځي او دا مسلسل د دوی چې کم دی نو بیا خو چې نور څه ني نو بس موږ ته رسایي وي موږ ته کال وکړي دې وخت کې زما انتخابي تبه ده خو زه چې سار روت یم ما تاسو ته کومې علاقې ښودلې نو لکه دا کورونه په اوبو کې ډوب دي خو د دې نه شاته ځې نو بله محله ده هغه په اوبو کې ډوب ده هغه ځای کې چې کوم دی نو کورونه را پرېوتې دي د دوی بسترې د دوی سامانونه د دوی نومې څیز چې کوم دی هغه دې ځان ته یې ښودلی دی دا په کار چې اوسه پورې دې ځای نه د اوبه ویستلې شوې دا بلکل وځي دې کې بیماری چې کوم دی نو هغه خورې شولې نو زه خوا ځمه نه خو هر حال دی دا سړک د پاسه د کور د حال دی نو هلته به خوا به سالي اورې تاسو تللی نه شئ سرجي خو موږ خپله بغیر چپړو ګرځو نه څه راځي او نه څه غټ راشن راځي صرف د کانه پینه راشي او د واړه ټول بیماران د لاسه راغلي د اوبو کې موږ راځو دا ټوله خوا دې نه خوا لاړ شي خوا دونه د اوبه سر تاسو خپل هم نه شئ تللی کې ګوره بیا هم خیر خپل یقین وکړئ لاړ شي څومره کورونه به خراب شي یاره دې خوا دي تقریبا 30-40 په دوو ګړو کې به را پرېوتي دې خو باقاعده پرنټ باندې ښکاري زما دیوالونه یې کرک کړي سامان مې دغه بره پروت دی واړه مې بیماران دي داسې نورو کورونو کې واړه بیماران دي سامانونه روغ کړي او په دې اوبو کې موږ څنګه لاړ شو راشاوجي دا زما کور دی کې موږ څنګه لاړ شو دې کور ته دلته نه حکومت راغلی چې امداد یې کړی نه بل راغلی عوام خلک راشي روجي روړي بسکټ روړي داسې راله راکړي لاړ شي رانه حکومت رالی سم نه دي روړی بس دغه روجي او بسکټ راشي اوبه بس لاړ شي نور دلته موږ ته ټینټ ضرورت دی زنانه موږ اوس په کوټو ناستې دي په نورونو ناستې دي شپو ماشي ته ناستې څنګه بسترې نشته څادر نشته په څه باندې وده شي دا موبایل نمبر څه دی زما موبایل 0307 0927 922 سیز راشي ټول کلي ته حقدار ته بالکل موږ لیست جوړ کړی د خپلې محلې تقریبا 56-57 کسان دي څوک هم راځي ولا به ورکو خو چې موږ له راشي څوک راشي وربېږو څوک رانشي چاله ورکو بس هغه زموږ خپله کوڅه ډېره زیاته ده اوبو ډکه ده او تاسو تللی نه شئ بس کورونه مورونه ډېر زیات خراب کړي دي ډوب دي سامانونه هر څه تباه کړي دي او بجې څه به زموږ ویم بس زنانه راځي او تلې مکې ډېر زیاتې خټې دي بس پنسې وشتې کې او په کلا وکړې روانې ماشومان وکړل په من شو او تلې مخ خلاص نشي جي ماشومان په من شو دتونکو دا للمې ګل آباد کې دا کمرور چې خبرې وکړې دی کور دی اوبه چې کوم دی نو دغه بره بنیادونو ته وګوره دغه ځای ته وي په دغه بره چت باندې دوی ماشومانو د کېږي دا وګورئ دا ټول دا خال دی هغه دا سپوډ موډ رالیله او بس خلکو منډه کړه موږ یې هم په ځای پرېښودلو اورې به بیا یو دا یو قصه وي نو طالب انشاءالله خلک سامانونه رالیږي خو چې حقدار ته ورسي ښه انشاءالله وروره صحیح ده صحیح ده جی لیست راسره شته دا 56 کورونه بالکل داسې ډوب دي 56-57 کورونه بالکل داسې ډوب دي چې ته وایې نه شمه اوس هم په کورو کې دونه خټې ولاړې کېږي راشه ویې ګوره زنانه هم پې مړې شو روزي نه چا ټکټرې ولا راوستي چا څه کړي باقاعده دې نږدې کور ته ورولم دا وګوره چې دې کې دا خټې وګوره بیا به د خپله پته ولګي او جي زما خپله دا دوه دیوالونه کرک کړي یو دې خوا کرک دی یوه خوا کرک دی خو تېزه سیلۍ پرې راله غورځېږي د خور هم کور دی را پرېوتی دی هسپتال کې دی زوی وینې کینسر دی او بل ورځ هم چې تلل چا دم وله کړی دی ټولې محلې ته پته ده هغه یې بیخي را غورځولی دی پلستن هم پکې بچ نشته دی موبایل نمبر دې بیا ووایه 0307 0927 922 د کینسر مریض والا له خیال ساتي ښه خور ضروره د هغې به خصوصي خیال ساتي کتونکو زه چې تاسو کوم ځای ته بوځمه که نه نو دا 56 کورونه دې ځای کې چې کوم دی بالکل په اوبو کې هم داسې ډوب دي په دې بره یو صورت حال دا دی د دوی د وینا مطابق عام خلک امداد روړي خوراک روړي د حکومت د طرف نه ورته څه راځي حکومت سم سرجي بس اوبه راشي روجي راشي او بسکټ راشي ډېر خلک پکې غویمه جوړېږي بیا ورته لږ رسپو غونډه کې یو بسکټ ورولې واخ په بلانې غویمه شي او به بیا رانه ګاډي لاړ شي تاسو پې رس جوړ خو به دغه ټول چرلي سرجي خلکو لم ګاډي خراب کړل نو دې وجې سرجي موږ لیست هم جوړ کړو تقریبا 56-57 کسان دي دې لم لیست جوړ کړی دی دا کور والا مته مقرر کړی دی اجره ده دلته به سامان یږدو په کارډ به ورته نوم واخلو په کارډ به سامان یې لیوځي دی وروره خو چې راشي چې رانشي څه وله ورکړو اوس لکه ټیک شو د موادو جامې مې اچولې بل ورځ یو کس راکړي دي چپړې مې اوس هم نشته خپې پکې راواړوه سرجي چپړې مې اوس هم نشته داسې کور کې د زنانو حل دی ماشومانو حل دی داسې خپې مې ګروپونو ته وګوره ټول سقایي د اوبو د لاسه دا وګوره ګرځېدی نه شمه داسې به دار یو دا حل داسې د هر سړي حل دی سرجي دلته چې څونه خلک دي دا ټول حل دی دې سقوبو کې چې څنګه وخت پې څښاکي او ټول دلته چې کوم دي ټول غریبانان دي دا نشته چې مالداره به ګیرې خو لږ به د صبر نه کار اخلي چې سړی راشي نو تالان چیني نو انشاءالله دا به یې سم دي خپل کسان دي محلې 56-57 کسان دي دا لیست هم جوړ کړی دی په هغې باندې باقاعده مې اډرس لیکلی پورټ سټیټ هم دې وخت کړي خو چې څوک راشي ور یې کول 56 کسانو لیست کتونکو او دا 56 کورونه دلته کې ډوب دي
په خلاص مټ باندې خلک امداد وکړو خو بعض ځینو کې پیرس جوړ شو نو د خلکو وړه موړ شو خو تاسو به همت نه بیلې دې غریبانانو له خوراکي توکي درېیمه ورځ د جي خوراک هم بنده شوی راځي نو او د چا سره پیسې هم نشته ځان سره دریاب نه څه خوراک راوړي یا څه راوړي حکومت سره جي ټیمې له دا ټیکه ورکړې وه هغوی سره پڼ ختم شو دا چاولم دلته کې جید لکه کور کې اوچه سوداګانو ضرورت دی زنانه راغلي څو خوري میډیکل کیمپ ها دلته میډیکل کیمپ نشته چې راشي چې زنانو ته ورسي چې بار نه خونه راځي کور خو لګړې را بخښي شي کنه کور هغه خاصم سیلاب دوی موي چې کیمپ لګول نه جی دوی لاندې راغلي لکه تاسو لاړو لاس راغلي نه جی نه دلته دوی نه راغلي ها جی دا خپل ته خو خپل دغه اسخاب دلته دوی نه راغلي تونکو دا ګلل مغلابات تاسو چې دا صدریاب نه راوړی کنه سیده راځي نو په لار کې چې کوم نه لل مغلابات راځي او په لار کې به د جنازګاه سره خوا کې دا چې کوم نه دا سړک دی او دا کورونه دي هغه ځای کې چې کوم دی نو ډېر کورونه هره پرېوتي دي دا دې ټایم کې کور په کور باندې خلک ګرځي وګورئ کور په کور باندې خلک ګرځي او باقاعده چې کوم دی نو دې خلکو ته خوراک رسوي دا راغلي دي او خدای دې ورسره چې کوم دی نو خو کړي ډېره مننه